بعض خلک سکون حاصلولو دپاره د هغه ارمان دا وي چې زه یو ښایسته او بهترین عالیشانه بنګله جوړ کړم، ماته به سکون میلاو شي. بعض خلک ګاډی واخلي او لوی ګاډی او بهترین ګاډی واخلي او دوی وایي چې ماته په دې سره سکون میلاو شي. بعض خلک موبایل ښه واخلي او وایي چې د دې په ذریعه به ماته سکون میلاو شي. یا بعض خلک یو بهترین مقام ته پارک وغیره ته لاړ شي، دوی وایي چې په دې په ذریعه باندې ماته سکون میلاو شي. د سکون د حصول لپاره یو بهترین واقعه درته وایم. یو بادشاه و، هغه خپل وزیرانو ته وویل چې زما سره د بادشاهت ما سره مال لا سره دی خو ماته سکون نه میلاویږي، زړه مې خوشحاله نه دی. نو وزیرانو ورته وویل داسې وکړه ستا سره چې څومره مال سره دی دا ټول مال راواخله او په غریبانانو باندې صدقه کا، کېدای شي الله د دې په ذریعه تا ته سکون درکړي. نو هغه اعلان وکړو چې زما څومره مال دی هغه ټول په تیلو کې بند کوي او تیلې ته جوړې کوي او د سبا یې بیا ټولو غریبانانو ته اعلان وکړو چې ټول خلک راشئ بادشاه مال تقسیموي. ټول خلک راغله په قطارونو کې ولاړ دي. د پرې کې یو غریب سړی فقیر سړی هغه هم راغلی، خلک په قطار باندې ولاړ دی. 3-4 ګنټې پس چې د فقیر سړي نمبر راځي هغه دوباره شاته کېږي د سره بیا قطار ته ځي. په دویم ورځ باندې هم د فقیر سړي داسې وکړه چې د هغه به نمبر راتو شاته به تو نور ملګري به مخکې کول او 3-4 ورځې پس د هغه نمبر راغلی. کله چې بادشاه خپل ټول مال تقسیم کو او خلکو باندې یو چرچا وه، د خلکو چرچا و مشهورتیا پر فقیر سړي باندې. خلکو به هر سړي صفت به د فقیر سړي کوو چې فقیر سړي ډېر ناشنا کار کړلی چې کله به د ده نمبر راتو نو نور خلک به مخکې کول. بادشاه د فقیر سړي راوغوښتو چې مال زما تقسیم شو، ما ستړې وکړه او د هغې باوجود خلک تا نوم یادوي او خلک ستا تعریف کوي، نو دا څه قصه ده؟ نو هغه ورته وایي چې بادشاه سلامت کله چې تا به چاته تیلی ورکوله نو په مسکا او په خندا سره به دې ورکوله، هغه کس به هم خوشحاله شو، ته به هم خوشحاله شوې. نو ما ویل چې زه خو غریب سړی یم، ما ته سکون څنګه میلاو شي؟ نو ما ویل چې داسې به وکړم چې زما چې څومره وس او طاقت دی زه به خپل نمبر شاته کړم، یو بل سړی به مخکې کړم، د دې په ذریعه به ما ته سکون میلاو شي. نو بادشاه سلامت تا ته سکون د دې مال په تقسیمولو سره میلاو شو او ما ته سکون په دې میلاو شو چې بل مسلمان بل کس خپل ځان نه مخکې کړم او هغه ته ترجیح ورکړم. نو واقع کې عبرت زموږ تاسو دپاره دا دی چې سکون په دې نه حاصلېږي چې موږ یو ښایسته ګاډی واخلو، یو غټ موبایل را سره وي، بهترین موبایل وغیره را سره وي. سکون په دې په ذریعه باندې نه میلاویږي، بلکې سکون میلاویږي خپل حق ترجیح ورکول په بل باندې، بل کس را مخکې ته کول، په دې سره موږ تاسو ته سکون میلاویږي. تاسو ویلو